نبی علیہ السلام چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تن عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه زما او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي دی استه څوک شو د عمر ابن وهب او چې داسې ګیر چاپېره چکر ولګو نظر یې واچو که نه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شو خو دغه ټایم کې کافر و دی حکیم ابن حزام له راغی یاره ما خو د مسلمانانو نه ګیر چاپېره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دغه 300 کسان ما ته ښکاري 300 کسان به یې اندازتن او څه شی ورسره شته نه اسلحه ورسره هم نشته دی دا خو پاک داسې راغلي دي لږ کسان دي یاره دوی موږ له دوکه راکوي دوی موږ له څه راکوي اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان یو تش لاس مخې ته راغلي دي دوی موږ له دوکه راکوي چې موږ پرې حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته موږ له ځکه راغلي دي چې موږ پرې حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي زه ګورم ګیر چاپېره نور ومسېکم بیا استه وختم چې استه وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته یې هم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅ څوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري او مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زموږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري او مري ځکه تش لاس راغلي زموږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زموږ نه یو تن خامخا وجني نو د عمر ابن وهب ورته وي چې 300 کسان زموږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زموږ د قریشو خلک دی زموږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زموږ نه هم دومره مړه کړي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تېر کړو چې دوی مو وژنو او زموږ نه هم دومره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خواني د حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه موږ دومره دوی مرو په خپلو کې جنګ دی نو بیا به موږ څه ژوند تېر کړو وی قافله د ابو سفیان چې زموږ د تجارت قافله هغه تللې ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته یې وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زموږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا ورونه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجونه کېدل یو خو دا دی چې دوی هغه د دوی یو غلام و د هغه عداس نوم و د دې عتبه غلام و د هغه نوم عداس و بیا دا آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصراني و ده په نبي علیه الصلاة وسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغې په خپلو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وایي تاسو مه ځئ ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ د خپلو نیولي چې مه ځئ وایي مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عداس راته چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل او دویم دا دی چې د نبي علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کوم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دې عتبه ورته وی دا ډېره ښه خبره ده زه ځم چې دا خبره د ابو جهل سره وکړم بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابو جهل ته وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابو جهل ورته وي عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کړي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کس رور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي نه اخلي اوس دا خلک راپارو نو هغه چغې کړې وي وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړي په خلکو کې لږ غیرت راواچو چې دوی مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وایي صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کوو جنګ به وکړو
صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیہ السلام د هغه طرف نه درې تنه راووتل مقابله ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه ورونه او دا ولید زوی و او د یو وراره و نو یعنی دورونه او یو وراره ووتل جګړه د درې واړه ووتل مقابله ته आवाज یو کوي تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف نم درې کسان ورلو عوف رضی الله تعالی عنہ معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنہ دا عوف رضی الله تعالی عنہ دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ معوذ نمونه خو تاسو اوریدلی کنه دا د عفرا زنانه زامنو ته دی و زامنو درې د یو خاوند او څلور د بل خاوند او ول زامن په جنگ بدر کې شریکو دا سي زنانم تیری شوی دي ښا د عفرا رضی الله تعالی عنها و زامنو ول په جنگ بدر کې شریکو وواړه نو دا دې طرف هم دورونه وروتلو عوف رضی الله تعالی معاوض رضی الله تعالی او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی دې مقابله ته وروتل چې وروتل عتبه نه تاسو کوی تاسو کې دوی ورته راتم من الانصار موږ د انصارو کسانی موږ انصار یو تاسو خلک نه یو نو عتبه ورته وي تاسو سره زموږ هیڅ کار نشته تاسو سره نه جنګي تاسو واپس شئ موږ زموږ د مقابله خلک وباسئ مهاجر وباسئ د مکه والا وباسئ زموږ د هغې سره مقابله ده نبی علیه الصلاة والسلام आवाज وکړو وی حمزه دا ترو وی حمزه وزه علي دا ترزو علي رضی الله تعالی توزه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ توزه درې صحابه کرام وتل د دې طرف نه خو صحابه کرام مخونو باندې داسې صادر باندې تړلي صرف سترګې ښکارې دي مخونه پټو نه هغه طرف ته نه عتبه تاسو کو وی تاسو څوک نو حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه حمزه ما علي رضی الله تعالی عنہ زه علي ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده ما نو عتبه ورته وی و زمونږ د مقابله خلک وروته ځکه دا د مکیو کنه و زمونږ د مقابله وروته بهر حال درې واړو یو بل سره مقابله وکړه نو علي رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغه او علي رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کو خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا ډیر راتاو شو نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله رسول بل کافر مردار کو او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټیم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوند دی چې ما ورته نن خودلې ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به مونږ تر هغه پورې ورنکو کافر ته تر څو چې مونږ خپل بیبیانې کونډې کړې نه وی کاش چې نن ابو طالب ژوند دی چې ما ورته ویلې چې مونږ خپل بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن نه ورکو کاش چې دا شعر مې وته نن ویلې چې ستا دا شعر مصداق مونږ چې سرونه په نبی علیہ السلام باندې شیندو بهر حال په دې نه بار جنگ شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او کم سفر چې راخ کړو صحابه کرامو دله هغه ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ورننوتو او په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ تر نیولې ولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کړي لاسونه اوچت کړي الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وای نبی علیہ السلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړي د خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډیر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډیر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه په خپل خیال دی په سر باندې سرتور او اصله هم نه لري الله دغه 314 مې لراوست دي الله کو ستا خوخه چې د نن نه بعد ستا نوم نه غستل کېږي نو دوی راغلملکه الله کو ستا خوخه چې په مقدس مکه ستا عبادت ورشي نه دغه 314 سره لملکه الله خو کوستان نوم په مقدس مکه یادی کنه الله د دې حفاظت وکړه لاس یې چت کړو داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شان راغه د ډیر عاجزین د نبی رسول الله د صدر دسي خو د اوګي ښکار شوی
چې ښکاره شو ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغی دا صادري راوغسته د نبي اسلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې لاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه بس که نور مه جاړه الله ستا اواز واورېدو الله ستا اواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبره بس که علي رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي جنگ شروع دی وایي زه به ټایم په ټایم د نبي علیه صلات وسلام تماشې له راتلم وایي په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلې غونته کې راویستو چې راویستو وایي نبي علیه صلات وسلام خواله رالم که نه نبي علیه صلات وسلام په سجده باندې پروت دی نبي علیه السلام په سجده پروت دی الله ته جاړي وایي زه لاړم بیا لاړم جنگ ته وایي بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبي علیه صلات وسلام تماشې له وایي چې بیا مې نبي علیه صلات وسلام سیکو بیا نبي علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړه چې کوم قیدیان هغه قیدیان کړه غذا ختمه شوله ویرانم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته د الله پاکه پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح وموندله نبی علیه السلام سر مبارک راوچت کړو د سجدې نه دغه اسلام دا صحابه کرامو ډېر په تکلیفونو باندې مونږ ته رارسولی دی ډېر په تکلیفونو باندې مونږ ته رارسولی دی یو صحابي وایي زه داسې په صف کې ولاړ وم که نه او چې ځان نه مې ښي طرف ته وکتل نو هم راته یو هلک ولاړ دی او چې بل صف ته مې وکتل هم راته وړوکی هلک ولاړ دی ځان نه په سوچ کوم دا صحابي وي په زړه کې وامه چې که د کافرو را باندې نظر شو چې یو طرف ته رانم هلک ولاړ دی او بل طرف ته رانم وړوکی هلک ولاړ دی خو په ما باندې به رامنډه کوي ما به راګیروي ځکه دا به و چې د ده سره ملګري واړه دي کمزوري دي نو ما به نه پرېږدي کافر زه په دې سوچ کې یم چېرې دا څه د ماشومانو په منځ کې راغلی یم که نه دا سوچ کوم په دې کې راته دا یو وایي چې کاکاجي ما ورته وایي چې هو وایي چې ابوجهل څوک دی هغه بل راته هم زه وایي چې کاکاجي دا ابوجهل څوک دی دا پکې کم یو دی د مخامخ صفونو کې مونږ ته یې وښیه کم یو دی مونږ ته یې وښیه ما ورته وایي چې تاسو د ابوجهل سره څه کار دی ولې د هغه تپوس کوئ نو هغه ماشومان راته وایي چې مونږ اورېدلي دي چې دی زمونږ پیغمبر ته ډېرې کنځلې کوي دی زمونږ د پیغمبر ډېر سپکاوی کوي هغه ته ډېر تکلیفونه رسوي مونږ ته یې لږ وښیه چې دا خبره ما واورېدله که نه زما په زړه کې چې کومه یاره وخت ختمه شوه ما کتل په صفونو کې چې زه ورته ابوجهل په ګوته کړم په دې کې ناڅاپه ابوجهل په نظر باندې راغی ما ورته وایي چې دا پورې دی نه دغه دی دا پورې یو دی چې ما څنګه اشاره کوله بیا مې ماشومان لیدلي نه دي بیا هغوی په یو منډه ورغلي او د هغه نه تاو شوي دي تاو شوي او په ابوجهل یې ګزارونه وکړه ځمکې ته یې راتاو کړو نو یو و پکې هغه معاذ رضی الله تعالی عنہ د ابوجهل زوی اکرمه بیا چې فتح مکه کې مسلمان شوی دی فتح مکه باندې مسلمان شو اکرمه چې وکتل چې دوه ماشومان را پلار راګیر کړی که نه هغه په دې معاذ رضی الله تعالی د شانه ګزار وکړو چې ګزار یې وکړو لاس یې کټ کو خو صرف یو تسمه پاتې شوله د ماښامه پورې دی دکه شاته جنګېده لاس پورې زنګېدو نو چې ماښام کېدو ډېر ستړی کړو د لاس که نه نو دا لاس یې د خپې د لاندې کړو داسې زور یې پرې کړو هغه تسمه یې کټ کړه په دې راته په جنګ کې هسې خلل جوړېږي دغه معاذ رضی الله تعالی بیا د عثمان غنی رضی الله تعالی په دور خلافت کې شهید شو دی پاتې شو ډېر وخت او معاویز رضی الله تعالی د بل کشر ورور چې و که نه ملګری چې د هغه په دغه غزوه بدر کې شهید شو دی هغه شهید شو دغه ورور شهید شو دغلته نو ابوجهل دوی زخمي کړی ورته او کړی و چې کله غزا ختمه شوه نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې د ابوجهل خبر راله والی نو صحابه کرام روان شو نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ولید چې دی پروت دی خو ساه پکې شته دی صرف زخمي دی نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورته په دې سینه کېناستو په دې سینه ورته داسې کېناستو د سینې ته یې وخت چې کېناست د سترګې داسې وغړولې نو چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې که نه د بیزو سرونکي ډېر اوچت ځای ته ختلی یې دا د ابوجهل الفاظ وو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وایي د بیزو سرونکي نن ډېر په اوچت ځای باندې ناست نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته فرمایل وی او زه دې په سینه ناست یم وی کول څه غواړې ابوجهل ورته وایي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وفرمایل وی سر دې قلم کوم سر درنه کټ کوم وی چې سر مې قلم کوي که نه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي زما دا توره واله په دې باندې رانه سر وخه ستا توره زما سر نه وسئ زما په دې توره باندې زما سر وخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکړي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی څو وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي ابوجهل ورته وایي زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبي سې وایي چې دې غټ ښکاري چې روبي سې وایي او خپل ملګري ته دې ووایه چې تاسو ورته پیغمبر وایئ وی هغه ته ووایه چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه بس عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې توره اوچته کړه سر یې ته ووه
سر دی او سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو اذا الله پاک پیغمبر د بدبخت د ابو جهل سره داده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته قتل کنا او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته ټول کیسه بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی یو زما فرعون د یو د موسی علیہ السلام فرعونو د موسی علیہ السلام فرعون چې هغه کمزور او زما د دې فرعون نه ځکه چې فرعون چپور واغس کنه هغه آمنت برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور واغس هغه چې کړی وی ما ایمان راوړې پر رب د موسی او د هارون باندې خو د ځن کدن ټیم په کې بیا توبې نه قبلې دي او زما د فرعون په وخت د ځن کدن کوم داوي چې ستاسو پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت ته چې مخکې ته دورنه وی زما د فرعون د موسی علیہ السلام د فرعون نه زیات سختو بهر حال غزا اوشولا الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته فتح ورکړه